मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। रोक सको तो रोक लो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। नाअहलों पर भारी एक खौफ छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुंको इजाज़ली सो खिदमत के हाजिर रे ग्रानो कतुंको नन जमुंग खोगो द्रुन मिलमा उबैदुल्लाह मायार साहब साबिका MP PK 51 जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा मौजूद दे दी सर मुंग मौजूदा जमुंग पमल के कम हालात ओ चले दल पतिरो सोवरजो के PDM द काल ना सेवा वक्त ना खपल यो तहरीक शुरू करो چې د गवर्नमेंट مون خاتمه کو او هغه تحریک عدم اعتماد په شکل کې هغه خپل میشن کې یو قسم لا کامیاب شو، گورنمنت چینج شو او ډیر سخت اهداف PDM واغشتل او پاکستان دې ټیم کې او سیاسي بحران نتیریږي په دې حق لا عبدالله معیار صاحب چونکه دی صوبائی رہنما دی د پارټي یو اهم شخصیت دی دی سره خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجی تاسو ډیره مننه چې موږ خپل قیمتي وخت راکو. سرجی تاسو نه پوښتنه لرم کم چې کم حالاتونه زموږ ملک تیر شو د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خاتمه شو په یو آئینی طریقې سره د دوران کې چې کم غیر آئینی اقدامات وشو د هغه سره رزلټ راووته او خصوصا تاسو PDM کم سخت هدف غشتري چې پاغي غالبا افریقا زموږ خبره شوي د باره کې تاسو وایي زموږ د ملک به آیا سیاسي بحران نوزي او آیا تاسو PDM بخپل گورنمنت خپل چې کم آئینی وخت هغه پوره کړی شي؟ ان شاء الله دا چې اوس څنګه کرنٹ حالات دي د وخت کې دا اسانه د زمونږ د چې کم PDM سونه اتحادیان دي سونه د تقریبا د کې تاسو ته پته زمونږ JUI ANP شیر قوم پدې کې شتا پدې کې اچکزه پدې کې پیپل پارټي پدې کې مسلم لیگ نون پدې کې BNP پدې کې MQM او داسې نورم پکې زمانہ کو دی وخت یو دوا خطا کیږي خو بهر حال د وخت د دې حالات مطابق چې کوم دی دا یو ډېر لوی غټ چیلنج دی او حاصل کې د وخت چې کوم د PDM په مشاورت سره چې کوم پرایم منسٹر جوړ شو شهباز شریف صاحب دا یو ډېر ښه ګډ ایڈمنسټریټر دی د کار کول شي او د پنجاب چلولې دی ضرورم ټیک ته پاکستان چلولې خو دې په خپل ډېر پکار پويږي خو د سره د وخت چې کوم دی ډېر تکړه او یعنی ټیم سره ډېر تکړه دی دغه د JUI قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب په شکل آصف زرداری په شکل نو دغه شان نورم د سره چې کوم ټیم دی دا د وخت مضبوط ټیم دی نو دا به ان شاء الله دا چیلنجز چې کوم دی د دې باندې مقابله کوي خو دا څنګه چې اسانه را ګرانه ده او ورسره دا حالات دلته یوازې نه دا کرونا پوجا چې کوم دی ټول انټرنیشنل لیول باندې کوم دی حالات داسې جوړ شوي چې هر ملک کې کوم دی سخت بحران دی او سخت کوم دی حالات جوړ شوي دي حکومتونو ته په بهر حال صحه پورې ان شاء الله تعالی په دې باندې قابو جوړیږي که خیری او دا حالات په سټیبل کیږي تاسو کو چې کله څنګه عمران خان باندې عدم اعتماد وشو او عمران خان د کرسي نه خو شو نو کوستاسو خیال او ډالر چې کم دی خطر ډالر واته روپے چې کم دی एकदम رو ورځي نو چې حالات ان شاء الله تعالی لک شانتي نورم سټیبل شي ډالر به رو ورځيږي جنگ په حساب چې کم دی ویلیو به شي ډیر زیاته دی ویلی شي و نو امید دی چې په ګرانه باندې بم کنټرول راشي او ورسره زمون خاص کر کوتا سو ګوره د تیر څلورو کالو کې چې د کوم ګورنمنت یعنی دا وایم چې دی په دلنا د دې هغه شان تجربه نه و نو د داسې چې کومه تیاری منسوبې وي چې کوم نه انکم جنریټ کې دی شو هغه منسوبې
اب هم دی چالو کی زه به تاسو یو لنډ مثال درکم په اسلام آباد کې دا چې کوم میټرو و دا میټرو دا دغه منصوبه چې کوم دی تیار منصوبه شهباز شریف دا اعلان وکړ 3 کې بعد سٹارټ شي دا غیر انکم جنریټ کیږي دا شان داسې د بجلی پاور پلانټ ته داسې ځای په ځای کې دلی دا هغه صرف سٹارټ کول وړي دغه شان سزا کې موټر وې هغه ستاګانی کول وړي بس هغه سٹارټ کول وړي داسې منصوبې چې هغه د عمران خان د ګورنمنت مخکنی ګورنمنت د شهباز شریف په ګورنمنت کې منجور شوی او په عمران خان په ګورنمنت کې هغه 90% اکار خلاص شو 5% 10% په دې کار پاتې هغه کارونه چې کوم عمران خان څرته نه رسول او نه وصل چې دا وشي نو دا کارونه چې اوس په دې ګورنمنت کې دا ضرورت ضروري شي نو خامخا څه طریقې سره ریونیو څه طریقې سره مطلب د ملک خزانه تبا پیسې چې تر اولینو یې لپاره بس منصوبې جوړه چې پیسې دغه نه ګټل کیږي او هغه پیسې چې کوم دې خزانه ته راځي بیا په دې عوامو لګي نو دا سي سکیمونه دا سي منصوبې شته چې هغه به سٹارټ شي او دا غینه به کم از کم خزانه ته سنه څخه پیدا راسي او عوامو ته ریلیف ملاويږي سبا اخیره پښتون لرم د پی کې 51 په بنیاد باندې پی کې 51 نه آیا تاسو د جمعیت علماء اسلام نه الیکشن کانټیسټ کوي ان شاء الله زما خواهش ته او زما د مرګروم خواهش ته خو د جماعت د مشرانو د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب زمون ګران مشر محترم غم صوبائی صدر دی مولانا عطاء الرحمن صاحب او دغه شان عطاء الحق درویش صاحب جنرال سیکرټری صاحب او دغه شان زمون بل نور مشران یعنی شاه حسین خان علای ډیپټي جنرال سیکرټری ډیپټي جنرال سیکرټری پېښور ریجن اسف اقبال دوزی صاحب او دغه شان نور هم جلیل جان صاحب دي دا ټول مشران د صوبې مشران دي د دې او بیا خاص کر خصوصا دلته زنګ مشر مولانا قاسم صاحب امانت شاه صاحب دغه شان د مشران دي چې دي مطلب اعتمادي او دې مطلب لازمه په سر باندې ان شاء الله تعالی دلته ورکران سره زما خو شکر دې رابطه شته نور به رابطه ساتم چې څوک خپدي غیله ورزم ای بردا کوم چې څوک د پټې نه خپدي هم بردا کوم چې څوک زمانه خپدي هم بردا کوم او دا مې خواهش ته چې د علاقې خدمت وکم او د پټې او د جنډې دلان دي او دا زما یعنی دا غاد زما د پارټي او زه په دې پارټي کې ډېر زیات خوشاله هم دي کې ډېر رو خلک ته علمان صاحبان دي هر پارټي کې خو خرابي خو بهر حال دلته زداوم چې د دین د لحاظ سره کوم دي هم باکه مونږ ته ډېر لوی فائدہ ملاويږي نو زما خوشاله دي او زم چې په دې پارټي کې زما چې څه جون دي په دې کې تیر شي چې مرګ مرضی چې په دې پارټي د جنډې دلاندې زما د ارمان دی او دا مې پارټي راو او دې پارټي خدمت وکوم چې پارټي حکومي الیکشن وکوم چې پارټي حکم دی نو زه د پارټي کارکونم سپایم او زه به من د پارټي سره وم یو جهان مان اګرانو کتونکو تاسو کتل عبید الله معیار صاحب ډېر خولي خبره وکړي او په دې موقع باندې دی ګورنمنت اف پاکستان لا چې کوم د پی ډی ایم موجوده حکومت ته اغي لړې اهم رائے هم ورکړي هم دې سره زموږ د پروګرام او وخت سره ترسي اجازه لور کې اجازه تعالی